قال مخته مصنف رحمت الله علیه فرمایي ويستحب للمتوضي او دس کوونکي سړي دپاره دا مستحب طریقه ده څکله اودس کوي که نه ینوي الطهارته د پکۍ وله نیت ورکې وکړي لکه یو سړی د اودس یې وکړو سره نیت یې کړی نو څه موده پکۍ ورسره سیلېږي بیا د اودس وشو خو لکه دې سینه پاتې شولو فالنیة فی الوضوء سنة عندنا دیمو احناف حضراتو په نیز په اودسه کې د نیت کول د مستحب طریقه ده فرض واجب نه ده وعند الشافعي رحمه الله فرض امام شافعي صاحب نه کله اودس کوي که نه د طهارت ولا نیت ورکې کوي که یې سړی د اودس یې وکړو تش نیت یې نه ده کړی دي صفایي ونه شوه طهارت هغه په شي باندې قیاس کې چې ګوره تیمم ګورئ که نه د تیمم کې څه نیت ونه کړي اودس ته نه کېږي نه تیمم د بیا نه کېږي پاکي ونه نه حاصلېږي دا شی ده په اودسه کې که نیت ونه شي بیا څه پاکي نه حاصلېږي او بله خبره ده کې چې لانه عبادت اودس هم شه د یو عبادت دی او چې چېرته کې عبادت وي که نه هغه دپاره به نیت کوي فلا یصح بدون النیه نیت نه بغیر نسي کېږي که تیمم په شان دي مونږ وتې چې نه دلته کې خبره ده که نه څه ګوره دا اودس یو عبادت دی که نه عبادت په دوه قسمه دي عبادت مقصوده وي یو عبادت غیر مقصوده وي مقصوده لکه مونځ عبادت مقصوده ده که نه دا نیت نه بغیر نه کېږي یو عبادت مقصوده نه وي مقصوده څه معنی څه مقصود نه یعنی یوه وسیله یوه ذریعه وي بل عبادت دپاره نه هغه کې نیت نه ده ضروري یوه د دا خبره شوله او بله خبره ده که نه چې تیمم په شان دی اودس نه ده ولې تیمم خو په خاورو سره کولی شي که نه په ظاهره کې چې ته وګورې که نه د خاورې خو صفه کول نه کوي دا خو څه کوي سړی ورسره لغونې نور غاشي ګردمن شي او د خاورو سره چې صفایي او پاکي راځي د دې وجې نه چې سړی پکې نیت وکړي بذات خود خاورې صفه کول نه کوي او دا اوبه داسې شی دی که نه چې دا په بذات خود یو شی صفه کوي که نیت پکې ونه کړي ځکه څه اوبه خدای پاک څه ګرځولي پاکوالي ذریعه ګرځولي د اسمان نه مونږ پاکه اوبه نازلې کړي خدای پاک وایي ولنه مونږ وتې چې انه لا یقع قربة الا بالنیه چلو دا خبره خو ټیک ده چې اودس بغیر د نیت نه ثواب نه جوړیږي لا یقع قربة ثواب واقع نہیں ہوتا یعنی ثواب خو نه جوړیږي خو نور اودس کیږي ولکنه یقع مفتاحا للصلاه خمنځه دپاره کنجۍ ګرځي ولی لوقوعه طهارة چې دا صفایي راځي باستعمال المطهر د پاک شي په استعمال له پاک شي څه د اوبه دي بخلاف تیمم نه د تیمم په شان دی تیمم څنګه ده دا د اودسه په شان دی نه ده ولې تیمم په خاورو کېږي که نه په خاورې یا شګو باندې یا کم شی د ځمکې جنس وي لأن التراب غیر مطهر چې د خاوره شو د نور شین شو د په خپله باندې شی نه صفه کوي بذات خود مطهر نه دي ها اله مطهر ګرځي الا فی حال اراده الصلاه چې ته د المنځه اراده وسره وکړي نیت وکړي اله صفایي واقع کېږي یا به داسې وي چې د تیمم چې شتلی شي یل ارادي دل شي تیمم منه اراده یې وکړله نو د لفظ په خپله داسې ماده لري که نه چې دې کې د ارادي ولا معنی موجوده ده نه ځکه پکې اراده به کوي او هو یا د تیمم چې ده که نه ینبئو دا خبر ورکړي عن القصد د ارادي یعنی دې کې خپله د ارادي معنی موجوده ځکه به نیت کوي او اوبو کې د شی ته معنی نه ده موجوده مخته مونږ دا خبره کړې وه انا تیره خبره که نه چې سر باندې مسه کول ښه دي فرض دي څومره مقدار کې مقدار ناسیه د ټنډې برابر خاص سنت او مستحب طریقه پکې څه ده اوس چې مستحب طریقه ده که نه چې مسخه سړی وکړي د ټول سر باندې وکړي دې سره وشي شي سنت به پوره ادا شي او مستحب ده چې ویستوعبو راګیر کړي سره خپل سر بالمسخ په مسخ سره وهو سنت ده سنت ده وقال الشافعي امام شافعي چې نه په مسخه کې دا سنت نه ده چې صرف یو ځلې سره سر راګیر کړي السنت هو التسلیس هغه ده چې درې ورې په مسخه واکړي درې ورې په لاس راتېر کړي بمیاه مختلفة هغه په درو اوبو سره یعنی درې ورې ولا لاس لوند کې اعتبارا بالمغسول امام شفیع قیاس کوي د مسخه په شي باندې مغسول اندام باندې چې کم وینځلی شي درې ورې وینځلی شي ځکه به دا کوي همونږ وتې چې نه که دا چې د درې ورې وکړو که نه بیا خو دا مسخه نه شوه پاتې دا خو بیا ښه شو غسل ترې نه جوړ شو که نه مسخه خو معنی ده چې ورې لوند لاس پې تېر که که ته درې ورې داسې اوبه پې ورچوي دا خو بیا غسل جوړ شول وینځل ترې نه جوړ شو ولا نه مونږ وتې چې ان انس رضی الله عنه انس صاحب چې وکړه نه توضأ ثلاثا هغه چې اودس کړی و درې ورې شیان وینځلي خو مسخه برأسه مرة واحده او د سر مسخه صرف یو ځلې کړې وه
وقالو به مخته ویلی چې هذا وضوء رسول الله علیه السلام د پیغمبر سم اودس ته همدای طریقه ده. والذي يروى من التسلیس خاطر دی کنه شعر حدیث کې خوشتا څه درې وری به مسخه کوي نه هغه جواب موږ دا درکو چې والذي يروى من التسلیس کما خبر شي د درې وری رغلی د درې وره محمول علیه دا په هغه مسخه باندې محموله شي بما ان واحدن په یو بوسره لکه یو د لاس لونکو کنه صرف لاس دې درې وری تیر کو دا نه شي درې وری وبو ولا واچي وهو مشروع دا جایز ده که سړی یو وری وبروالی لاس کې کنه او لاس کا درې وری تیر کې خیر ده خو چې وبدرې وری روان اخلي وهو مشروع دا جایز ده علامه روی نبی حنیفه لکه څنګه چې ابو حنیفه سے من روایت راغلی دي. ولأن المفروض هو المسح اصل چې فرض شي دغه خو مسح کول دي کنه بس مسح دي تل شي یوري لاسلون کا تیر کا پی کته سوا کی ولا دو درې وری لاسلون کی وبې تکرار بار بار لندول سره یسیر غسل انده به وینزل شو کنه مسح نش ولا فلا يكون مسنون به د سنت طریقه نه جوړیږي فسواره کا مسح الخف نو د خدموزی مسح په شان دي شولا. ها د غسل خبره ځان ته د شیر د غسل په شان دی ولی بخلاف الغسل لانه لا يضره التکرار وینزل شي کوي کنه یوري وب واچي دوه ور دي کې سپاروانه رزق چې یار اسی شی پکې لوندې وینزل شي. خدا پکې مستحب طریقه شو بل مستحب طریقه په داسې کې چې د بل دادا چې او دس کوي کنه نه کوم شیانو ته کوم شیانو خدای پاک ذکر پیغمبر مې لیدي کنه ماغه شان دی بکې لکه اول شر غلي دي چې پخسلو ايديکم لسونو وینځي نه معنی دا چې ول لسونو وینځي کنه اول شو وینځي مخ وینځي پخسلو وجوهکم د بیا پس شر غلي د لاس وینځي بیا پس مسخر غلي بر پس خپیر غلي د شي ترتیب سره ويرتب الوضوء او وضو ته به ترتیب ورکي فيبدا بما بدا الله تعالی بذكره کم شي چې الله ذکر کړ دی ماغه بني به شروع کوي امده شتا وبالميامن د خي طرفونه نه بګي اول وخي خي سړونه وینځي خیلاسین بیا غاس د شي ترتیب سره والترتیب فی الوضوء سنه عندنا زمونږه مزم مطابق پاودس کې د ترتیب سره د سنت طریقه ده کچا د سونو کو خلاف سنت بشي وعند شافعی رحمه الله فرض امام شافعی چې نه پاودس کې ترتیب فرض دی ولی خدای پاک سید دی لقوله تعالی فغسلوا وجوهکم فغسلوا لفظ راوړی دی کنه الايه اخره پر جدا ایت والفاء للتعقیب دلته کې د فات ګوري کنه فغسلوا کې داخله د اغسلوا نه بلکې فغسلوا راغله کنه نه پاده چې د پرسه ترکیب د پرسه ترکیب منه د یو شی پسې بل شی وینځل ترتیب سره ترتیب کول چې ته د سیونه کو د خو د فرش پرې د مونږ ته شنه ولا نه مونږ ته چې ان المذکوره فيها حرف الواو دلته کې حرف واو راغله ده کنه پسې لوجوکم وايديکم الى نور کې ومسخ واو پکې راغله وهي لمطلق الجمع دا واو جمع کول د پرسه لکه یو شاید به بل شی سره جمع ک به بل شی دي تل شي باجماع اهل اللغه په دې باندې د اهل لغت شد اجماع ده هغه چې ترتیب د پاره سیزنې څه ترتیب د پاره نه رسي خو ځنه حضرت به سګوره ته سره دا خبر رغلی د پیجما سره واو مطلق جمع د پاره رسي نور حضرت خو بل سی ویری دي هم ودی کا چیر کم حضرت یو خبره کې بل تر ډیر علما خبره کې مغول خبره معتبر وي فتقتزي ندا خبره تقاضا کې چې اعقاب غسل جمله الاعضاء ټول اعضاء وینځي کنه هغه بیا رسته وینځي اعقاب چې تل شي رسته کول نه د دې تقاضا کوي واو مونږ نه چې بس اول مخ وینځه بیا لسونه وینځه بیا پلانې شي خدا خو پکې نه دی شي ترتیب سره دی والبدايه بالمعنى بالميامن دا خبره چې مونږ وکا کنه چې په داسې کې د خي طرفونه ول وینځل بیا د غسو خي طرفونه باندې شروع کول فضیلت د یو فضیلت خبره ده لقوله علیه السلام پیغمبر اسلام فرمایلی دي چې ان الله تعالی يحب التيامن في كل شيء خدای پاک پر شي کې خي طرف نه شروع کول خو خي خط التنعل تر دې پر سړی چپل او کېړې چې اغوند خپیته چي کنه یا چپل خې دی واچي و ترجل هم د شي د کنګي کوي نو ول خي طرف ته سر رګمنس کې بیا ګس طرف ته دا د او د شلو مستحب شي شلو سمخت ته د سوله هغه شین خي شي او د سره ختميږي اوس ته مصنف سید او د سوله ناقص خي ناقص شي شي متون کې تیل شي اول خود شي وجود وی کنه شي شعر جوړ کې د متول او ختمولي کله کیږي چې کله شي جوړ شي دلته کې د کوټاره جوړ کله کمره در جوړ کده چې اوس ختمي خو چې جوړ یاله به ختمي اول نه شي نه څنګه ختمي نو دلته ته ټولي خبره کې چې او داس یو کو فرض پکې وګړل سنت پکې مستحد ماشله او داس تر پوره شو اوس د متي کې چې سره ختمي کې اوس ته داخلي فصل فی نواقض الوضوء اذا فصل دی په د او داس متون کې شیانو کې نه غشیان چې او داس متي
اوس چې المعانی الناقضه للوضوء هغه شیان چې اودس متي المعانی نشي مراد الاسباب العلل الوجوه هغه شیان هغه اسباب چې اودس متي هغه چې شیان دي ته خای کل ما یخرج من السبیلین هر هغه شی چې د دوو لارو نه وځي یا یوې نه وځي یا دواړو نه وځي بس دونه چې وځي د سره اودس متیږي لقوله تعالی دی الله تعالی دا قول دا خبر مونږ باسو چې او جاء احد منکم کتاسو کې کسرا شي من الغائط د ټیټ ځاینا یعنی سړی د متیازو وړ او د غټ خجت د پر کم ځای ته ځي چې ټیټ ځای وي کنه څوک وي کتل نشي کنده غونی سی د باري خواوي نه غزنه سړی رځي غزنه سړی رځي کنه نه څه د پاره ځل ته خو مسجد دی چې د سیمات کو کنه نه معنی شلو چې واړه کې زینا وړو خجت او غټ خجت پر کې وزي سره د سمات شو الایا او بل سی وقیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم ته چوي چې ومل حدثو د حدث شي تل شي حدث منه بی اودس کېدل د بی اودسی په شي سره کې قول پیغمبر لسن شي ما یخرج من السبیلین د دو لیارونه یا د ایوی د دونه ایوینا یا د دونه یا دو کې دی وینه کم یو شی چې وزي کنه سره ما رغلی ما عام شو کنه چې شه هم وزي وسره ماتيږي پتی چې وکلمه ما دلته کې د مولا کلمات وګوره کنه عامه د عامه یعنی فتنا والمعتاد وغيره چې هغه شی دغه دو زین وزي هغه معتاد شی عموما عادتي تور بني وزي کا غیر عادتي وي سمنه یعنی سړی دغه د تشوډه کوم امتیاز په ځای باندې شو وتلو کانی وروتلو بیا سره زمونږ مذهب کې د سمتيږي ولی چې دا شی معتاد وي او که غیر معتاد دا اوس غیر معتاد شي شم د شي ته وینه پیراله وینه خو عادتي نه د کنه 4 ساعت رځي یا معتاد شي خو ته شړه کې امتیاز شولې نه کم یو شی میکنه دي سره او د سمتيږي د غزاینه خامخ ته سره نور مسله ټچ کړي زمونږ مذهب کې دا خبره چې صرف سبیلین سره د سن متيږي خا کنه بدن کې د بدن نه زو لړ شي وینه لړ شي دي سره مو د سمتيږي ځکه مخ ته سره ملوي چې ما یخرج من السبیلین دي سره مو د سمتيږي ورسره ودم وینه شول والقیح زو شول پیپ اذا خرج من البدن چې د بدن رؤوزي په بدن کې کم زاینه همي خو چې کله د زاینه روزي کنه غزاینه لګ بیا او بيږي فتجاوز لاړ شي او بيږي تجاوز کې لا موضع يدسي ذات يلحق حکم التدهير ساغته د صفای حکم لګيږي صفای حکم ولا لګيږي کنه تا ته وزلته کې ګوره بدن نه دی وینه رو ته خدای رسول طرف نه حکم ده چې د زید وینځ د کوم زی تر وته امده شي تولقي مل الفم پډکه خلی باندې الټه کول دي سرم شکیږي او د سمتيږي خاوس مخته ته مذهبونه خای چې دلته خبره بیان شو او د سپجی سرمتيږي چې کم شي د سبیلینو نوزي دو لارونه تشه د ډکی ځای لارنه او بل پسې وینا زوا او اولټیم ذکر کو دا خو سبیلین نه دي کنه دا خو بلا شان شلو وزي سره د سمتی کنه متي وزل ته مذهبونه خایګوره امام شافعي رحمت الله علیه وای کنه چې د دوه لیارو نه علاوه کده کم زینوینه وته کنه یا بل څه د شیشې وته غسر او د سنمتیږي هغه د دې خبر نستدلال کی ګوره چې پیغمبر اسلام والسلام یو پیر کې قی او کو بیا د سینو کړي ندینه معلومه شو کنه چې د قیصر یا بل د شي سره او د سنمتیږي او به ویل شو ګوره د کم زی ته پلیتې نه رسیدلې د غزینه ته وینځي دا خو قیاسی شي نه د عقل پکې نه چلی کنه اوس وګورم کله چې وړو که حاجتو کو کنه به مونږ او داس کو حالانکه صرف د دې ځوین ځل په کار دی کنه ته د نور اندمونه چې شته مخ نه خونه د وتلی چې لاسونه نشنه دی وتلی د خپونه سر نه شنه دی وتلی ولی وینځي د خلاف کې شی شو کنه نه خلاف کې شی بچی په خپل ځای بنی وي نور ځای ته به نه ویروالی او هغه وای چې ګوره کوم د شریعت ولا شی دی هغه چې د مخرج معتاد نه غزای چې غزنه شروز هغه چې د سبیلین دي ته شو د ډکو متیازو زائده مونږ ته چې نه ادا خبره د سینه د پیغمبر اسلام ملي دي کنه چې هر هغه وینه چې بېږي او بېږي هغه نه باودس کوي او د پکې نه دی چې هغه د سبیلین روزیه د تشم د زینیه په بدن کې د کم زین مطلق خبره ده صحیح شو او بل پیغمبر سم ویلي دي چې کم سړی ته قیر شي یا په د پوزې نه وینه را ماته شي ناغه ته پکاره د کپ منځ کې ویلاړي کنه مونږ دی ور پری دي او د سترو کې کنه به د ماغي زین مون شروع کی یا کمنځ کې نه وکنه نبی د شو کې او دست بیا دوباره وکي او دلې خطو ګوره کنه د طهارت زمونږ چې سره ختمي کې د بدن نه نجاست وزي او تا ته خو پته ده کنه چې ته شوړه کوم متیازي ځای کې څه کله نجاست وزي ک لګوي او کډیر وی کنه الته کې
ته وایې چې اودس دې ماتېږي دا خو دې په عقل کې راځي که نه خو دلې دغه خبره ده چې دا دې په عقل کې نه راځي سیارې یعنې دا خبره قیاسي نه ده چې د څلور اندامونه ته پکې وینځې خو خبر اصل کې دا ده چې لکه څنګه تشو متیازو ډکو متیازو ځای نه چې شوزي که نه ته د څلور اندامونه وینځې خو همداسې ته مونږ به یایو که نه چې کله سړي د بدن نه پلیتۍ وځي وینه وځي زه وځي مونږ به هم ورته وایو چې ته اوس د څلور اندامونه وینځې لکه هلته کې دې څه کړی حکم دې متعدي کړی څلور اندامونه ته چرندام ته د څه ده خو دلته به هم داسې حکم وکوو او بل دلته مونږ یوه خبره وکړه چې دا الټۍ وکړي په ډکه خولې سره که نه که په تشې خولې سره نه لغونې الټۍ به ورسره اودس نه ماتېږي او ډکې خولې چې شتېلی شي ډکې خولې مطلب دا ده که نه چې په داسې طریقې سره الټۍ وکړي چې خوله په نشي رابندولی سوا دې تکلیف نه او د زور لګولې نه ښه بیا مخته دا خبره ده چې دا قی دا ډیر وي اله اودس ماتېږي که لږ وي امام ظفر صاحب وایي چې لږ الټۍ دی وکړه که ډېر دی وکړو که نه دې سره اودس ماتېږي او سیلان میلان هم پکې شرط نه لګوي صحیح ده مونږ چې نه داسې خبر نه ده سیلان وکې نه یي ډکې خولې سره نه بیا د اودس نه ماتېږي صحیح ده اوس دا خبره ته دلته ښه اختلافات له وګورئ وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمت الله علیه چې الخارج من غیر السبیلین د دوو لیارو نه علاوه که د بدن نه یو شی ووتو که نه لا ینقض الوضوء هغه اودس نه ماتوي ولې لما رویه دا روایت راغلی دی انه علیه السلام قاء پیغمبر اسلام ته قی وشرو فلم یتوضا اودس یې ونه کړو مونږ دلته وایو که نه چې فلم یتوضا نه څه معنا ده چې هغه ټیم کې د اودس صورتونه منځه ټیمونه وای نه کړو ځکه دا معنا یې کیدلی شي فلم یتوضا یا انه قاء نه خو دا معنا کیدلی شي چې لږ الټۍ وکړه مونږ خو ته ویلي چې ډکې خولې به نیوه کي ځکه یې اودس نه وکړې او بل دا خبر د هغه وایي که نه چې ولأن غسل غیر موضع الاصابة وینځل د هغې ځای چې هغه ته پلیتي نه وي رسېدلي هغه ځای چې پلیتي ته نه رسېدلي که نه امر تعبدي دا خلاف قیاس شی دی امر تعبدي نه دا عبادت ولا مساله دا عبادت خبره ده چې ته پوهېږي او که نه پوهېږي دا کار به کوې یعنې مونږ خدای مکلف کړي چې دا ځای به وینځي لکه چرنده متیل شي څلور اندامونه پکې وینځلی شي که نه مخ لاسونه خپې او سر نه دا خلاف قیاس شی شولو بس دا خلاف قیاس شی پکار ده چې په د خپل ځای باندې نورو شیانو ته یې مه ور نږدې کوه نورو شیانو ته یې مه ور اوږدوه فیقتصر نو دا به منقصر شي دا به څه شي حصر به پکې وشي اندي ځای پرې به راغونډ شي اندي ځای پرې به راډیر شي علی مورد شرع د شرع ولا کوم مورد د کوم ځای ده چې دی وهو المخرج المعتاد و مخرج معتاد ده یعنی خدای پاک دا حکم لګولی چې کله تاسو بیا اودس وایئ که نه نو منځه ته اراده مو شي نو څلور اندامونه وینځئ ویلي دي که نه او په چی شي کې دا خبره شي دا په مخرج معتاد کې دا خبره چې د دوو لارو نه چې وځي هغه کې بیا دا طریقه کوي مونږ ته چې نه عدالته مونږ خبرې دلیل واورئ ولنا مونږ ته چې قول علیه السلام سره د پیغمبر سم یو خبره شته که نه پیغمبر سم ویلي چې الوضوء من کل دم سائل اودس به کیږي یعنې کوی به اودس به وي د هرې بهیدونکې وینې نه یوه وینه یې د ځای نه راووتله که نه ملته کې پنډه شوله اکندې نه ووتله بزي سره اودس نه ماتېږي خو هغې ځای نه راووتله لاړله بل طرف ته نو دې نه بیا اودس کوي دلته کې الوضوء راغله د مبتدا خبر ولا خبره خو دې معنا ده چې توضؤ من کل دم سائل دا معنا یې ده او دلته کې کېدای شي د امام شافعي څه د الوضوء من کل دم سائل نه دا معنا خلي چې وضوء لغوي وکړي لغوي چې شتلی شي چې کوم ځینه وینه روته ځای ووینځه ځکه چې د وینه ښه شی نه دی دا معنا یې خلي خو دې معنا دا نه د وضوء نه څه مراد دی دلته کې وضوء اصطلاحي مراد دی همداسې د موږ سره دا حدیث هم شته که نه وقوله علیه السلام پیغمبر اسلام فرمیلي دي چې من قاء کم سړي ته قی راغلو او رعفه فی صلاته یا منځه کې پوزې نه وینه روانه شوله نکسیر ولا اولګېدو فلینصرف منځه نه دې تاو شي ولیتوضا لاړ دې شي اودس دې وکړي ولیبني علی صلاته او کم ځای نه چې دې مونځ پرېښي او هغه ځای نه دې شروع وکړي بنا دې وکړي خو دا هغه پرې چاته چې ما لم یتکلم څه پرې خبرې نه یې کړي که خبرې وکړي بیا متېږي یعنې بیا نه کېږي مونځ او بله ده چې ولأن خروج النجاست تا خو ویلي که نه چې دلته نجاست وځي که نه خو د خروج د نجاست د مؤثر فی زوال الطهارت دا د اودس او د پکۍ په ختمولو کې اثر لري مؤثر منه اثر لري وهذا القدر دومره مقدار که نه فی الاصل معقول په اصل کې معقول د اصل نه شي مراد د سبیلین مراد د سبیلین کې خپل دا مسله معلومه ده که نه چې که دومره غونې شی وي یا نجاست نه وځي که نه هغه سره اودس ماتېږي نه د اصل شولو که نه د بدن نه نجاست وتلی الټي کول د دې باندې فرع شوله ځکه ته چې وهذا القدر دومره مقدار کې شی چې فی الاصل په سبیلینو کې معقول دا په قیاس کې سړی پوهېږي عقل کې والاقتصار او هلته ته وایې که نه چې دي خو په کار دا چې صرف سبیلین دي ووینځي
نه هلته چې نه سبیلین نه وینځي دلته کې دې سړي ته په کار وکانه چې کله دې د تشو ډکو ځای نه چې وځي نه ټول بدن دې وینځي خو داسې خو مونږ کولی نه شو هر ساعت یې که نه چې ته ټول بدن وینځي سر به وله وینځي بیا بدن وینځه وله دا خو تکلیف شو نه د حرج او د تکلیف او د مشقت ختمولو دپاره خدای پاک مونږ له حکم راکړو صرف څلور اندامونه وینځئ والاقتصارو نه اکتفا کوئ على الازایل اربعه په څلورو شیانو باندې غیر معقول انداز شه دی خلاف قیاس شه دی ونه وینځل خو د ټول بدن په کارو کنه خو څلورو اندامونه وینځي دا عقل کې نه راځي خو لکنه یتعدى خداغه حکم څه د د سوله دا تجاوز کوي مختزي ور وګديږي متعدي کیږي ضرورت د دې ضرورت یوجنه تعدي الاول سوال شي متعدي شوی دی اول شی شدید دلته کې تعادل ونني سبیلینو کې کله پلیتي وته لکنه هغه ځکه مو څالور اندامونه د حکم متعدي کړو کنه مکړو متعدي مکو کنه ستونه نجاست او سبیلینو کوم سړی نه هم نو د بچی کې څالور اندامونه وینځي څالور اندامونه ته تو حکم ور وخت کړالو خو د دویم شي کیا حکم ور وخت کړه دویم شي چې شدي بدن س بدن نوینه زو وتلا یا ولټا رغلو د کیا څالور اندامونه طرف ته حکم متعدي کنه او داس بکئی خاصر دا خبره غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان خو د دویم ځکه نه د بدن دی کې د خروج الا جوتیږي انما يتحقق ثبیتیږي بالسيلان کله صد شای و بهږي اله موزنده سی زوی ته الحق حکم تدهیری سازی ته دی وینځل حکم سپیول حکم ورلګیږي आज کی تو دا کړیو کنه سره سوره نجاست وی کنه بسوه تل سبیلونه د بوداس کوي هغه کې بيدل وته نه دی ضروری ښه کنه سوس کې ته شومته از لوړی ډاکو بس وس صدا کدا بيدل نه وی دی وداس موت شولو او دلته کې یلی سنه ابایږي وکو نه بيدل شای کنه وینه زو بیا بنه متیږي دی زوی کې لاونه پارخ شته دا غوا جدا ګوره صدا تشي متیازي شویا د ډاکی دی کې دا خبر ورکی دا د څه کله د خپل مقر نه جدا شي د کوم ځای د کوم د کې د قرار نه ولا د سدین لګ جدا شي وسکا وتل نه ویا د سبیلونه نه کنه او داس سره مو شول ځکه د شای مقر نه جدا شول کبه بيدل نه وی بیا سره او داس مو شو د نور شونه کې د خبره نشته د لګ بدل دي چې کله وینه وروتله د دې مقر یا نه د مقر د سدي کې ویلوړې کله نو بهیږي له مقر نه وجودا شمرل شي او دا خبره کې غیر صرف دومره فرق ته په د سبیلینو کې او د بدن کې چې ان الخروج انما يتحقق بالسيلان په د بدن کې د خروج یعنی دی پلیتي روتل ال سبیتی کې څه کله و بهيږي اله مو زنده سیدت الحق حکم تدهیر سره د سپي حکم ور لګيږي او په اځ کې صرف خروج سره بروز سره جوتیدن سره حکم لګول شي او د تیست و بمل الفم فی القیء او په د خلی کې کله خروج سبیتیږي لکه خلی کې کله خروج ثبتیږي سره په لیدای خارج شوله مېدینه ولټای وکړه لغدا سفل قی دا کا خلو کی دا کې خلی سره لی ان بزوال القشره تظهر النجاسه کله صد پټک لري شي کنه دي سره خسره په لیدای رجوتیږي په محلها په خپل ځای کې پتكون بعد یدي تل شي سره جوات شوله لا خارجه د سینه خطو ته نشل سره وتل د کې سړی د دانینه پټک راو شو کولو خو دې معنی د دور کې زواره جوات شو یا خو وتلی نه د کنه زوینه خو نه د بيدلی بخلاف السبيلين د سبيلين ولا زوی د سینه د تشوډا کو زوی ولا ویلي لان ذاك الموضع ليس بموضع النجاسه د تشو مرتیاز زوی د ډاکو متیاز زوی دو دی پلیتی زوی نه د ځکه سمتیازه د خو نن رسی مسانی نه کنه ډاکه متیازه د دې غاټي کول مين رسیدو زوی انداده د کوم څه د کوم زی بنی روزي دوی زوی نه د دوه صرف رواتن لیار ده ليس بموضع النجاسه د زوی نه د فاستدلوا فیستدل لته کې بدلیل نیول شي بالظهور سکل شاعر جواز شي د تشوډا کوم متاز زوی کې دی منت علی الانتقال والخروج صدا شاعر هو د لزکه سدوی روتالی زوی دا اصل زوی خدي بلو کنه ومل الفم د ډاګه خلو ايکونا د دسیتل شي کنه س به حال په د سالات کې شلا يمكن ضبطه الا بتکلف صدا خله په نشر ټلول سی و دی زور لګولینا لانه يخرج ظاهرا د خورچین روزي پاتو بیر خارجا دو خارج مرل شنه خلی کې د بولټای وروته خله د پټینګه باندې پړی و اوسې تو داس موت تزکا سدو اندا بس خارج د کنه د خودي خلی تب د سینې سره مخزمه کې نه د تال کلا وړته مو داس نه متي کې دوباره د تیر کړلو کا تیر کړو بیا د داس موت شمرل شي زکا سدا ولټای خودي خلی کې نه د کنه د خود مېدین رغله ده سمېدین رو جدا شو دی معنی ده بس خلی تر غله او داس موت ته خو قال زفر رحمه الله دوینه کې ما ولټی کې امام زفر سره به اختلاف کې غوي قليل القيء وكثيره سواء لګولټي وی او کډیر وی د سره د سمتیږي ځکه چې د دوړه مېدین رزي نجاست زاینه وکذلك غوي کنه وکزم د شید لا یشترط السیلان
په وینې کې سیلان شرط نشته بس لغونې وینه دې راووته که نه اودس دې ماتېږي چې شکې اعتبارا د غوینه د الټای قیاس کوي بالمخرج المعتاد په سبیلینو بنې یعنی تش د کومتیا ځای بنې هلته کې چې شی راوځي که نه لږ یو که ډېر وي بیدله نه وي بیا اودس ماتېږي داسې دلته ماتېږي موږ ته چې نه داسې نه ده خادي وله دلیل څه د امام ظفر شوی له اطلاق قول علیه السلام پیغمبر صلی الله دا خبره خو مطلقه دي کې خو څه قید نشته څنګه اده القلس حدث چې د الټې څه د لک شان دي دا بیاودسي ده عمده بیاودسي ده بیاودسي ده ورپسې ولنه موږ ته چې نه دا خبره نه ده ولنه قول علیه السلام پیغمبر سم خبر ده چې لیس فی القطرة والقطرتين من الدم زون چې یوه قطره یا دوی قطرې دي وینې راووتې دي نه اودس نه ضروري ده نه ضروري ده لیس وضوء اودس نه ده ضروري ځکه چې یوه دوی قطرې بهیږي نه چې ډېرې نه وي الا یکونه سائلا ها که وینه په بیدلې شي هغې ځای نه وبهیږي بیا اودس ماتېږي او دلته کې چې ویلې القلس حدث دي نه منه ډېر ولټی مراد ده لږ نه ده مراد همداسې ته موږ دپاره د علي صاحب دا خبره دلیل د وقول علي رضی الله عنه علي رضی الله ویلي دي حين عد الاحداث کله چې د بېودسۍ ولا شیان شمرلو که نه جملتاً ټول نغدا پکې شي او د ساعتن یا سړي ته ولټی ورشي تمله الپم خوله ډکه کې کسې خولې ډکوالې خبره پکې شته ده خادا اوس د نه تپوس کې چې حضرت صاحب دلته خو ته د دلیلونه راوړي امام شفیع صاحب ولا اختلاف وکنه امام ظفر صاحب هم حدیثونه راوړي تاسو راوړو به چی کوو دا تی چې کله په حدیثونو کې تعرض راشي کنه یو حدیث دا خبره کوي بل خبره کوي نه دلته کې به موږ دې لپاره به خپل محمل واړو کنه لکه یا خو پکې تطبیق وکړه که تطبیق نشي کولی تطبیق هم دته چې یو د پر خپل محمل وګوره چې کم ځای باندې د حمل کیږي نه ځکه ته اوس محمل ښایي دی چې وایي ذات عارضت الاخبار چې کله په دغو حدیثونو کې تعرض راولو جواته باندې نور خو پکې تعرض نشي خو زمونږ په لحاظ دا تعرض پکې رالو نو یحمل ما رواه الشافعي امام شفیع صاحب چې کوم حدیث نقل کړی دی کنه هغه به مونږ حمل کوو هغه به مونږ کېږدو چې شي باندې علی القلیل په لږ الټي باندې سید هلته کې ویلي کنه چې قاء فلم یتوضا پیغمبر سم د قی وکړي بیا اودس ونه کوو موږ ته چې دا کم قی مراد ډېر نه و لږ وما رواه ظفر د امام ظفر چې کومه خبر نقل کړی چې القلس حدث ولټی او بیاودسي د موږ ته چې دینه مراد شه د علی الکثیر ډېر ولټی ته نه مراد ده خو الفرق بین المسلکین او د دواړو مسلکو کې څه فرق ته چې ځنه وایي چې سبیلینو باندې سره اودس ماتېږي د نورو چې نه سبیلینو سره او بدن دواړو سره اودس ماتېږي چې پلي ته یوځي ما قدمناه مخکیم د ته مونږ بیان کړی و کنه بس مغه باندې ځای هغه څنګه هغه چې په سبیلینو کې یعنی مخرج معتاد کې ظهور سره اودس ماتېږي او د کوم مخرج معتاد نه د بدن کنه په دې کې خروج سره اودس ماتېږي شی خارج شي ورچې نه رجوا شي په سترګو یو ګوري او وبهیږي خو ته یو مساله خای ګوره ته خو دلته کې خبره بیان کا کنه سړی الټی وکي ډکه خولي سره سره اودس ماتېږي ماته لګه دا مسله وخه کایو سړی دغه ته الټی ورغلو یوازې ځای کې یعنی مختلف ځایونو کې دلته لغونه الټی وکړو بیا الته وکړو دا باندې چې بس مخه مثلا دي کې ناس وکنه الټی وکړو لغونه کور ته لاړو سر ټیم بعد بیا الته الټی وکړو انده شته بیا شرط یو بل ځای کې الټی وکړو د بو سادس متې کنه وتی وسم دا خبره کوي د چې ولو قاء متفرقا کوي سړی بیل بیل ځای کې جدا جدا الټی وکي به خیس په داسې طریقې لو جمعه کدا ټول الټی را جمع کړي شي کنه ان ویش مریم له الفما چې را جمع کې خلت نه ډکیږي نو دي سره څه کېږي او د سمتي کنه متي کو څه طریقه وکړو دی چې په عند یوسف رحم الله يعتبر اتحاد المجلس امام یوسف سوي چې د غلطي د پر سبب څه د سبب ته وګوري چې سبب یو د بدل ده نو یعتبر معتبر بدی کې شمرل شي اتحاد المجلس چې مجلس شتل شي یعنی دي سړی ته دي چې ولټای رغلو کنه دلته نه کور کې هغه دی وجین رغلو کنه چې دلته کې سخاشه او قتل غو د جنازه سړی ته ولټای رزي کنه بلل تکي لاړو ډیر مزل وکړو بازار ته روانو एकदम زړه راوختلو غرمه موسم د کنه سړی ته ولټای رزي کنه رل تبر ورغلو خوس دي سبب بدل د کنه شدا امام محمد سیبی چې دی باندې او دا او دس نه ماتېږي ځکه چې سبب بدل شو لازم کې ګندګي دی وجنه ورغلو د بل کې چې وجنه ورغلو غرمنه ابل کې چې نه ورغلو وغورځیدلو پوخ امام یوسف سیبی چې نه مجلس ته وګورو مجلس څنګه ده مجلس لا د سدی د دې ته متلی ولګي د لمتلی تل شي سیمه خسړی ته دغه غونی سره سیمه ایدای د سرغاشي امام یوسف سے پاین نبی صلی الله علیه و تبر اتحاد المجلس مجلس به کېدل شی مجلس معنا ده صدا ځکه نو سو اندو خبرو کې لاګیاو سټیم بعد ورټاو کو بیا سم سټیم بعد یو کو سبب یې کیو صحیح ده سبب ازي کې سبب خور دي ځکه لاغونه سبب سره ټچ کیږي
نو دې مجلس ته به کتلی شي ځکه چې مجلس نه مو ته پاته لګي نور د زړه رډکېدل څه دي ذیل غسیان لاندې لیکلي که نه مبتنون یا مبتن لا یوقف علیه د زړه رډکېدل یو پټ شی د دې باندې مو نه خبرېږو مجلس ته به کتلی شي چې مجلس یو وي نو د مجلس دی واجب مدیر شون رژیم کو تو خو دا اوریدلی کنه څه کله سړی سجده د تلاوت یې کوي مجلس کې ولا یې وځي کې ولا 15 وري ویا د به کې وري سجده تلاوت وبوسي دی بنی واره چې ځکه سم مجلس یو ده کبه مجلس بدل شول به ور باندې ډیری سجدي رسی ننده شته دی کیا د الټی کې کایوا یو ری الټاو کو کامرې کې به ورشنی وته غزي وکړلو به ورشنی وکړلو ندی بنی وسوداس نه متي ځکه دی بیل بیل زینې کې وکړلو عند محمد نو تبر اتحاد السبب امام محمد سوي سبب یوږي کا سبب یو نه کنه به داس نه متي څنګه دځ کې الټاوی رغللو زړه را ډاک شو بس غرمه دی واجنه بیان دی واجنه ورشنی بیان دی واجنه غلو بیا بل ځکه دی واجنه غلو ټول را جمع کې ډیر شول خلونه ډکیدل بس وداسې موت شولو که سبب یو نه یغه څنګه دي چې ولټاوی رغلو شی وکړل سخونه شی اج کې رغلو غرمه دی واجنه کې به بل شي نه ماتيږي وسره او سبب شه د هو الغثیان او غثیان د غثیان چې تل شوري دی د لوند لیکل کنه زړه ډکیدل متلی تل شي خبيش سم مال يكون حدثن کوم شاید دی او بیودسي سبب نه کنه لا يكون نجس نغته په پلیت نه د پلی او د سیس سره متیږي چې بدن نه پلیتي وځي کنه کوم شاید سره پلیت دانه خاغه سره خوداس نه متیږي کنه او سره داس نه متیږي نه نجس نه شوز د بدن نه مویل س بدن نه چې شوزي سره به او داس متیږي د شي د تنیل چې شوزي ښه د ځکه د تویل سو دم والقيحو س بدن نه وینه وځي زو وځي ولټای وځي د سره او داس متیږي اوس که سړی د پیزې بنې رینټ راووتلو رینټ دې سره دی او داس نه متیږي ځکه دا شی څه د نجس نه ده انده شی ته یو سړی د سترګو نه اوښکې راوتلې دو بدن نه شاید راوتونکي خو دې سره خو داس نه متیږي که نه ځکه دا څه نه ده نجس نه ده څه نجس نه دې سره او داس نه ده چې ته بدن نه خېړ رخیلي راوتلې جامې جاب جوب شولې دې سره او داس متیږي غوټه نه متیږي ځکه چې دا څه نه ده نجس شی نه ده نجس سره به داس متیږي حدث اسم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن ابي يوسف رحمه الله الذي مسوس هو الصحيح ده صحيح خبر لانه ليس بنجس حكما زدا شيء حكما نجس نه د شریعت ته نجس نه لیکنه خیس لمن تکز به طهاره دې سره داس نه متي کی زکه دا شی بچنی نجس بنوي